سورة الفاتحه کې الله پاک مونږ ته د دعا طریقه ښيي چې مسلمان بنده هغه به د رب العالمین نه دعا څنګه وکړي. اول د دعا له فضیلت ذکر کو، بیا د دعا ذکر کو طریقه، بیا د دعا نه بعد د هغې کومو ځایونو کې دعاګانې قبلیږي نو دا ذکر کو. اولنی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان دعا نه غواړي، کوم انسان دعا نه غواړي معنا دی به تکبر او غرور کوي. معنا د عبادت کولو نه بعد دعا غوښتل دا یو مستحب عمل، یو سنت عمل او بهترین عمل. نو رب العالمین قرآن کریم کې د دعا د طریقې چل ښیي چې یو انسان بنده هغه به دعا څنګه وړي، هغې دعا طریقه کار به څنګه چې انسان ته یو حاجت پیښ شي د الله نه به دا دعا څنګه وړي چې الله ته خپل حاجت مخکې کړي، الله نه خپل حاجت وغواړي. نو ټولو نه اولنی طریقه کار یې دا دی چې په اودسه کې وي. دویم د یو خاص عبادت نه بعد دعا وغواړي. لکه رب کائنات فرمایي فاذا فرغت فانصب. ای محبوبه چې کله ته فارغ شي د عبادت نه، د جهاد نه، د تلاوت نه، د لمونځ نه، د هر یو عبادت نه چې ته کله فارغ شي نو بیا فانصب الله نه دعا وغواړه. الله فرمایي چې زه د تاسو دعاګانې قبلوم. قرآن کریم کې رب الکریم فرمایي چې تاسو دعاګانې د ما نه وغواړو، زه د تاسو دعاګانې قبلوم. معنا چې کوم انسان هغه دعا نه غواړي، دې مقصد دا دی چې د حاجت نشته، الله ته ضرورت نشته دی، الله دی چې د انسان په دا زړه کې تصور د تکبر پیدوي. ځکه چې انسان کوم انسان دی یو بل الله نه حاجت نه غواړي، چا نه غواړي. نو دا خبره اوس طریقه کار د دعا څنګه دی، انسان مو دعا څنګه غواړي. دعا طریقه کار دا دی چې اول د عبادت نه بعد دعا تکې او په ځان له طریقه کار کې هغې نه بعد د درود شریف وایي، بیا د الله پاک حمد او ثنا بیان کړي. لکه په سورة الفاتحه کې موږ تاسو ته الله فرمایي الحمدلله رب العالمین. څومره تعریفونه دي خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو تمام مخلوقات. نو الله تعریفات ذکر کا، الله صفات ذکر کا، هغې نه بعد کې بیا خپل دعا خپل حاجت الله ته وړاندې کړه. الله ته خپل حاجت وړاندې کړه، یا الله مو دا حاجت ته، یا الله مو دا حاجت. او په دعا کې عاجزي وکړه، دومره عاجزي چې د جاړو نه ډکه، د غروب د داب نه دا ډېره ډکه دعا وغواړه. لکه څرنګه یعقوب علیه السلام دعا وست. یعقوب علیه السلام نه چې کله یوسف علیه السلام بېدرکه شوی، نو په دغه ټیم کې یعقوب علیه السلام چې کله سترګو نه زیرم لوړو او دا ډېر بوډا شو، نو په دغه ټیم کې الله ته دعا غواړي یا ربه ته چې کوم دی د مو یو یوسف نشي پیدا کولی، مو دا بوډاپې ته خپل عاجزي ته وړاندې کوله، مو دا بوډاپې ته نه ګورې، زه بوډا یم، ته مو ته نه ګورې چې مو سترګو نه زیر لوړو. الله رب العالمین په شپږ فرسخه یا نهم فرسخه کې تقریبا علماء کرام ذکر کړی دي چې په دغو کې الله پاک یعقوب علیه السلام ته خوشخبري ورکړه ته زوی پیدا وشو. او فرشتو ته الله پاک قسم خوري چې مو د په خپل جلال قسم وي چې که دا یوسف علیه السلام په دا وخت کې مو وفات کړی وی، دا مې دوباره ژوندی کړی و، یعقوب علیه السلام نه مو واپس ورکړی. که چیرې مونږ هم داسې په عاجزۍ سره او خپل عاجزي الله ته کېښوده، الله مله خو دعا چل نه رسي. زه خو چې په دعا غوښتلو نه پوهېږم، یا الله بیا مې تو تلوسونه نیولي، یا الله زه خو ډېر کمزوری یم، د عبادت مې ناقص دی، یا الله د عبادت خو مو ډېر کمزوری وکړلو، یا الله دا تو په دربار کې هېڅ نه دي، یا الله ته مولا راکړي. الله په دعا غوښتلو باندې ډېر خوشحالېږي، الله په دعا باندې خوشحالېږي. هغې نه بعد کې به بیا چې کوم دی درود شریف وایي او بیا د الله حمد و ثنا هغې نه بعد دعا بیا.
هغې نه بعد کې به اوس هغه زویونه چې په هغو زویونو کې دعا قبلېږي نو ډېر زیات دي. یو څو پنځه شپږ څلور د سره ذکر کوم. اولنې دا چې کله سړی د خپل د زړه د درد نه د خپل د زړه د تکلیف نه د دعا وغواړي رب العالمین یې قبلوي. کله انسان د عاجزۍ نه ډکه و د زړه نه دعا وغواړي دا دعا الله هېڅکله نه رد کوي. دویم نمبر چې کله په مظلوم باندې ظلم وشي، ظلم په انسان باندې او دا کومه دعا وغواړي هغه د ټیم کې دعا قبلوي. یو د مصیبت په وخت کې چې کله د یو انسان ته ډېر زیات مصیبت رسېدلی او په دغه ټیم کې د الله نه دعا وغواړي الله یې دعا قبلوي. یو حرمین شریفینو کې دعا قبلېږي. همدا رقم د جمعې چې کوم ساعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کې یو ساعت دی په دغه رکعت چا دعا موافق شوله نو د دعا قبلېږي. همدا رقم د دوو خطبو چې کوم دی جمعې پورې دوی په منځ کې چې کومه وقفه کوي امام کینی په دغه کې دعا خو د دې دعا غوښتلو طریقه کار دا دی چې په زړه کې دننه دعا وغوښته. او دریم نمبر بهترین زوی دا دی بهترین چې کله مونږ ورته لمونځ کې آخري صورت هغه وکړو درود شریف ویل اللهم صل او د پاس اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. په دا کې نور دعاګانې وکړو. بل جنازه کې چې کله مونږ ودرېږو په آخري تکبیر کې د خپل ځان دپاره د خپل مور و پلور دپاره وروڼو دپاره د تمام جهان دپاره معافي غوښتل پکار دي. همدا رقم چې کوم دی د شپې تهجدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه دا وه چې شپې تهجدو کې دعا وغوښتل. شپې تهجدو کې دعا وغوښتل دا ډېره بهتره طریقه ده. او بله مهمه یو ښکلې خبره چې په دا باندې ډېرو خلکو کوشش کړی دی او الله ورته دعاګانې قبولې کړي دي چې کله صلات وتر هغه د مخوب د مسلطان د لمونځ سره ونه کړي او صلات وتر هغه د تهجدو سره وکړي او هغه تهجدو سره په درېیم رکعت کې د صلات وتر هغې نه بعد دعا وغواړي. رسول الله پاک دا دعا ډېره خوښه کړې ده. نبي علیه السلام هم دعا وغوښته خو په پښتو کې به یې نه غواړي. په عربي کې الفاظ زده کوي. کم سنن ابي ماجه کې تقریبا ډېرې دعاګانې شته دی او همدا رقم بخاري شریف کې همدا رقم مسلم شریف کې په دغو ټولو کې او بل قرآن کریم چې کومې دعاګانې ذکر کړي دي هغه د الله نه وغواړو نو انشاءالله العزیز چې کله مونږ د تاسو دعا عبادت ذکر ډېر شولو نو مونږ حاجتونه به کمیږي. الله ته خپل عاجزي وړاندې کړو الله نه خپلې دعاګانې او آخر دعوانا